بسم الله الرحمن الرحیم. زما د باجوړ ډیر قابل قدر قابل احترام صحافیانو، زما ډیر عزتمن سیاسي مشرانو، چیرمنانو، صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول نه وړاندې زه ستاسو د صحافیانو ورونو انتهایی شکرګزار یم چې په دې روژه کې تاسو موږ ته خیبر پښتونخوا حکومت د کونډو، د رنډو، د غریبانانو، د یتیمانو، د مسکینانو لپاره د رمضان پیکج اعلان کړی دی چې هغه 12 ارب او 80 کروڑ روپۍ دي چې دا به د غریب په نوم باندې اعلان کړی او دا به غریب ته ملاویږي. خو چونکې تاسو ته پته ده چې دغه پیسې په باجوړ کې زمونږ دریج کوم دی منتخب ایم پی ایس دي 5,000 دغه نمونه هغه ته ملاو شوي دي او د دې نه علاوه 2,500 چې کوم دی هغه ګلداد خان ته ملاو شوي دي، 2,500 نمونه د ګلظفر خان ته ملاو شوي دي او 2,500 چې کوم دی د ډاکټر خلیل ته ملاو شوي دي او 2,500 چې کوم دی د راحت ته ملاو شوي دي. باجوړ ته دا تقریبا 25,000 د نمونه د دې ته حواله شوي دي. خو زمونږ دا خدشات او دا یره دا د مخکې نه او دا ثابت هم شوه ځکه چې تېر ځل چې کوم دی کومه د رمضان پیکج راغلی و په هغه کې 5,000 کسان چې کوم دی هغه بیا پاتې شو، هغه چې د دې چې کوم دی پوره تحقیقات وشي او د دې سیستم د اشاره د دې دغه چې کوم دی کوم لیستونه دې تاسو ته جمع کېږي د دې د ری انکوایري وشي. موږ دا خبره په ډاګه باندې کوو چې دلته کې سوشل ویلفیر شته دی، دلته کې بي اس پي شته دی، دلته کې زموږ سره چې عشر و زکات دغه شته په کار ده دا ډیټا د دې نه راواخیستی شي او دغه وشي. د دې نه علاوه زموږ سره دا دی چې په دې باجوړ کې د معذور دا شته دی، زموږ سره د نور ادارې شته دی چې هغه ته دا ډیټا د هغې سره ورسره ده چې د غریبانانو د کونډو رونډ د هغو سره دا ډیټا موجود ده، په کار ده د دې نه راواخیستی شي. موږ د دې مخالفت نه کوو چې یاره دوی ولې دا کوي، بېشکه دا پی ټي آی ولې تقسیم کړي، خو په کار داسې ده چې یاره دا صحیح حقدار ته ملاو شي. د دې نه علاوه دا دی چې زموږ دلته کې چیرمنان دي، ویلج چیرمنان دي، په کار ده دا د هغې په تور باندې دا تقسیم شي. دا چې کوم دی دغه د کونډې رنډې غریبانان دا په ویلج کې د ټول نښه چې کوم دی د ویلج چیرمن ته هغه معلوم دي، په کار ده دا دلته ملاو شي چې هر یو شی راځي، کو د وړو پرمټ راځي هغه پسې دین خلي، کو چرګ راځي هغه پسې دین خلي، کو د غوا میخ راځي هغه پسې دین خلي. په ډیولپمنټ کې هغه دغه حل دی. د اوسه پورې د 4 کاله کې د منتخب چیرمنانو ته د اوسه پورې ور ملاو نه شوله. اوس دا کوم شو چې راغلي هغه هم دا دی چې دی د خپل جبون دپاره او د خپل ورکر دپاره هغې لګیا دي چې دغه شی چې کوم دی بار ته لاړ نه شي او زما د ورکر جیب ته لاړ شي. نو په دغه سلسله کې موږ نن دا راغونډ شوي د سیاسي مشران او د چیرمنانو موږ د چیف سیکرټري نه بیا مطالبه کوو، د ډي سي نه مطالبه کوو چې د هغه پورې د دې کوم نمونه دی درکوي دا چې څو پورې د پبلیک شوي نه یم موږ ته دا راکړی شوي دي او موږ د دې معلومات به دا کوو. زه چیرمنانو ته هم دا خبره کوم چې تاسو په خپل ویلج کې لاړ شئ، د په جوماتونو کې دا اعلانونه وکړئ او راوځئ په خپل ویلج کې په سړکونو باندې په چوکونو کې دا قسم مظاهرې وکړي چې یاره زموږ سره چې کوم دی دا زیاتی کېږي، د غریب عوام سره دا زیاتی کېږي. لهذا د دې د مخنیوي دپاره همدغه زموږ سره دغه لارې راسه دي. زموږ داسې بله لار نشته چې یاره موږ وزیرانو خو موږ طالبه نشو کولی. خو دا دی چې هغه دغه قصه ده چې د غلا د ساتو دغه د رجب قصه دی که نه، نور خو هغې دا شی ورکړی دی د غلا دپاره او دغه دپاره د کرپشن دپاره. موږ دا وایو چې یاره دا شی نور بند شي او کوم چې صحیح حقدار خلک دی مستحقین دي چې هغه ته دا ملاو شي. زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم. ګل افضل صاحب ناست دی هم خبرې وکړي، خان بهادر صاحب